یو حدیث کې راغلی امام ابو داود نقل کړی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من افضل ایامکم یوم الجمعه شاسو په دې ورځو کې بهترین ورځ هغه د جمعې ده په دې کې آدم علی السلام پیدا شوی دی او په دې کې وفات کړی شوی دی او په دې کې به قیامت راځي په دې کې به شپېلې والے کېږي تاسو په دې ورځ باندې ما باندې درودونه زیات وایي ځکه تاسو درودونه د ما باندې پېښ کیږي د ملائکو په واسطه باندې ملګرو پوښتنه وکړه یا رسول الله ته خو وفات کړی شوی یاد ساتئ الله رب العزت حرام کړی دی په دې ځمکه باندې چې دا انبیو د جسودونه ختم شي بلکې دغه ملائکه مال نه رسي او د راوړي یو حدیث دا راغلی مسلم کې روایت دی ترمذی کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په ټول ورځو کې بهترین ورځ شي نور په کې راخي هغه جمعه ورځ آدم علی السلام کې پیدا شوی او دا په کې راکته شوی دی توبه په دې ورځ باندې قبول شوی او په دې ورځ باندې وفات شوی دی په دې کې به قیامت راشي هیڅ یو زنده سر نشي چې سبا د جمعې شنو هغه چغي وي چې اجر قیامت الله را نوري سوال پیرانو انسانانو په دې کې اوسات دي رسول الله فرمایي چې مؤمن انسان په هغه کې دعا نه غواړي چې د درود ویلي پر رسول الله باندې مگر رب العالمین مجد دعا خامخا قبلې دا په دې طریقه باندې کېږي به چې وجمه سړې د سارنا منځنه تر نور خطو پورې دعاګانې غواړي او بل جمعه به تر لس بجو بل جمعه تر ماسپخیره بل تر مازیګر او بل د مازیګر نه به ورسا علماء دا ذکر کړی چې دا کوم وخت دی علم الله لري دلیل به دې باندې چې ټول حدیث کله انسان سوچو کې نبی صلی الله علیه وسلم بګي د درود اوچت اهمیت ذکر کړی دی به حقیقت روایت نقل کړی دی رسول الله فرمایي چې ما باندې د جمعې پر ورځ باندې درودونه زیات وایي وېزما د امت د درودونه ما باندې د جمعې پر ورځ باندې پېښ کیږي د ملائکه په واسطه باندې وکم انسان چې د جمعې پر ورځ ما باندې ډېر درودونه ویلي وي دا په ورځ قیامت په ټول انسانانو کې مال ډېر نشتی د رسول الله په جوار کې بدا واقعي ملګرتوب کې یو حدیث کې هم راغلی دی رسول الله فرمایي ما باندې درودونه زیات وایي فإنه اتاني جبريل مال وسره د شي ویل چې بس ما کې هیڅ مسلمان نشي چې په تا باندې وکړي درود وایي مگر زوج ما ملائک هغه باندې لشکر د رحمتونه راوړو لشکر د ورته دعاګانې غواړو به خاص کر جمعې فرض باندې اهتمام دا په هغه وخت کې چې کله انسان دې د پر خپل نشي مسله برابر کړي چې زبر د ورځې پر رسول الله باندې دومره درودونه وایم نسائی کې روایت دی بخیل هغه انسان دی رسول الله فرمایي چې زدا غسل یا کښما فلم يصلي علیه ما باندې بالکل سره درود ونه وي دا ډېر لوشت بخیل دی